و ان شاء الله دا مسله ذکر کوو چې د قربانۍ حکم څه دی. نو مونږ چې د چا تقلید کوو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د هغې په نیز باندې په هر عاقل بالغ آزاد مقیم او صاحب نصاب مسلمانان که دا نارینه وي که زنانه وي په دې باندې هغه قرباني چې کوم دی واجبه ده. ځکه نبی علیه الصلاة والسلام په مدینه منوره کې 10 کاله تیر کړي او په 10 کالو کې چېرته یو کال داسې نه دی راغلی چې نبی علیه الصلاة والسلام په هغې کې قرباني پرېښې وه. یعنې نبی علیه الصلاة والسلام په مدینه منوره کې په قربانۍ باندې همیشوالی کړی دی. نو دا د دلیل دی چې دا قرباني په مسلمانانو باندې واجب ده. دیو جنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرمائی اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینة 10 سنین یضحی کل سنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د هجرت نفس په مدینه منوره کې 10 کاله قیام کړی دی او هر کال چې کوم دی هغه قرباني کړی ده. نو دینه دا معلومیږي چې د نبی علیه الصلاة والسلام سنت طریقه او د نبی علیه الصلاة والسلام داسې عمل چې هغې پې همیشوالی کړی دی. نو بیا خو مونږ د نبی علیه السلام امتیان ځان ته وایو، نو بیا خو مسلمانانو له پکار دي چې دا په خپل عمل کې څه کې راولي. د حجة الوداع په موقع باندې نبی علیه الصلاة والسلام 100 اوښان دا قرباني کړي. مسلم شریف کې وګور حدیث دی چې نبی علیه الصلاة والسلام د حجة الوداع په موقع باندې هغه 100 اوښان راوغوښته او بیا یې هغه قرباني کړه. او په یو روایت کې هغه 80 اوښان هم راغلي دي. نو دې کې 83 اوښان نبی علیه الصلاة والسلام د ځان سره راوستي وو او 30 اوښان حضرت علی رضی الله عنه د یمن نه ځان سره راوستي. خو په دغه وخت کې یو عجیبه معجزه ښکاره شوې وه د نبی علیه الصلاة والسلام نه. په تفسیر کبیر کې امام رازي رحمه الله ذکر کړي چې کله نبی علیه الصلاة والسلام قرباني کول او یو اوښ به یې ذبح کړو، د بل اوښ نمبر به راتلو، نو دا اوښان به د یو بل نه مخکې کېده. یو اوښ تمنا به دا وه چې ما مخکې ذبح کړي او د بل اوښ تمنا به دا وه چې ما مخکې ذبح کړي. دا ولې؟ نو علماء کرام فرمایي چې د دې له الله داسې شعور ورکړی و چې دا خو داسې پیغمبر دی چې د اسمانونو نه الله را لېږلی د الله محبوب پیغمبر دی. نو هر اوښ دا غوښتله چې کاش زه چې کوم دی هغه مخکې چې کوم دی ذبح کړی شوی یم او زما قرباني مخکې الله ته شوی. نو دې نه معلومه شوه چې وګوره د اوښانو د ځناورو د نبي علیه الصلاة والسلام سره څومره مینه محبت دی. نو دا د نبی علیه الصلاة والسلام عمل او د نبی علیه الصلاة والسلام معجزه وه. دغه شانته حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته نبی علیه الصلاة والسلام وصیت کړی او د ابو داود شریف او د ترمذي شریف د حدیث نه معلومیږي چې نبی علیه السلام حضرت علی ته وصیت وکړو چې زما د وفات نه پس په ما پسې قرباني کوه. نو دې وجې نه به روایاتو کې راځي چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه همیشه دپاره نبی علیه الصلاة والسلام پسې څه کوله؟ قرباني به یې کوله. دا هغه وصیت په تکمیل کې زما عزتمندو دا ډېر یو اهم عبادت دی مسلمانانو له